अल्हम्दुलिल्लाह الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وأصهاري وسيأتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاركوهم ولا تناكحوهم ولا تواكلوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند اللہ رب العالمین من او تاستا بہترین دین اسلام راکڑے او اللہ رب العالمین من او تاستا بہترین عقیدات اہل السنہ والجماعہ راکڑے سنگچی پا تمام دینن کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دا اعتدال دا میان روے او دا انصاف دا توسط دین دی نپکی زیادہ سختشتا او نپکی بی حد نرمشتا بلکہ دا اعتدال او دا میان روے دین دی دا شان اللہ پاک چمک او تاسط کم عقیدہ را کردی دا عقیدات اہل السنہ والجماعہ دا ہم پا تمام عقائدوں کی چی دا اہل باطل دی پا حقیقت اعتدال او دا بیان روے عقیدہ دا. الحمدللہ اللہ جل شانہ من او تاستا دین او عقیدات دوارد اعتدال نصیب کری دی. جدی عقیدی خصوصیت دا دی چی دی کی نڈیر زیاد تشدد او تعصب شتا او نپدی کی ڈیر زیاد سستی او نرمشتا چی حقی سرا دا اللہ رب العالمین دا احکاماتنا دا سستے پا بنا باندی مخالفت او نافرمانی راشی. سنگ چی دا یہودیانو پا دین کی سختی وا دا عیسیانو پا دین کی نرمی وا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دین کی نسختشتا او نپکی دا حد نزیاد تا نرمشتا. سنگ چی دا بریلیانو پا عقیدہ کی زیادہ نرمی او سستی دا دغا شان دا پنچپیریانو پا عقیدہ کی انتہائی زیاد تشدد و تعصب دی دا دی پا درمیان کی عقیدہ دا اہل سنہ والجماعہ دا علماء دیوبندہ چی نپکی تشدد شتا او نپکی زیادہ نرمی او سستی شتا.
عزتمند الله رب العالمین موږ او تاسو ته چې کوم عقیده را کړی دا، کوم جماعت را کړی دي، کوم اکابر را کړی دي، کوم مشران را کړی دي، الحمدلله هغوی موږ ته دین عقیده بالکل صحیح سالم او صفا را رسولې ده. زمون او تاسو د عقیدې بنیاد د ټولنې اولنی د اهل سنت والجماعه بنیاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې. زمون او تاسو د جماعت بنیاد د صحابه کرامو په پاک جماعت باندې. د دې وجنا اهل سنت والجماعه اهل سنت د دې اطلاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې کیږي. د نبی علیہ السلام د سنتو پیروکار والجماعه د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو د جماعت تابعداري کوونکي د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان عاشقان د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان عمل کوونکي د نبی علیہ السلام په دین باندې د صحابه کرامو په شان قرباني ورکوونکي د نبی علیہ السلام د دین د صحابه کرامو په شان په تمام دنیا کې خورونکي. الحمدلله داغي نن یو زنده مثال تاسو ته وړاندې کوم. نن په تمام دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین خورونکي اهل سنت والجماعه علماء دیوبند یو پاک قافله یو پاک جماعت په تمام دنیا کې تاسو ته ملو شي چې هغه په صورت د تبلیغي جماعت کې دي. عقیده د اهل سنت والجماعه خوروي، مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خوروي، عقیده د صحابه کرام خوروي، مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خوروي. خپل زندگی، خپل مال، خپل جان د صحابه کرامو په شان په تمام دنیا کې لګوي، لیکن د الله رب العالمین دین دنیا ته رسول غواړي. دا د اهل سنت والجماعه دغه پاک جماعت او قافله د دې سند او د دې نسبت د دې بنیاد او د دې تعلق د دې درس او د دې تعلیم د دې نصاب او د دې طریقې کار د اهل سنت والجماعه د علماء دیوبند پاک مدرسې یو جماعت نشوي دي. د علماء دیوبند مدرسې نه د دې بنیاد یې قودلې شوي دي. عزتمندو کم جماعت چې د صحابه کرامو په تمام دنیا کې د نبی علیہ السلام دین خورو، هغه شان د نبی علیہ السلام د دین خورونکي دغه علماء دیوبند اهل سنت والجماعه عقیده مذهبي حنفي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب په دنیا کې خوري. عزتمند موږ تاسو ته الله رب العالمین دغه پاک جماعت، پاک عقیده، پاک بهترین راجح مذهب را نصیب کړی دي. موږ د الله رب العالمین نه په دې باندې ډېر زیات لاکھ شکریا ادا کوو چې الله رب العالمین موږ تاسو ته نه ډېر تشدد را کړی دي، نه ډېر نرمي او سستی را کړې ده، بلکې د اعتدال او بهترین لار د اهل سنت والجماعه را نصیب کړی ده. الله پاک دې موږ تاسو ته په دغه عقیده او مذهب باندې استقامت نصیب کړي. عزتمندو نبی علیہ السلام چې کوم دین را رسولې دي د دې دین را رسونکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي. نبی علیہ السلام صحابه کرامو تمامي دنیا ته دین ورسو. دا زموږ ایمان دي چې د نبی علیہ السلام شاګردان انبیاء کرام علیهم السلام نه رسو دا نیکان او پاکان خلق تیر شوي دي. د دې مثال د پیغمبران نه بعد بل کوم یو پیغمبر په امت کې نه دي تیر شوي کوم چې د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو جماعت دي. دا زموږ ایمان دي. نبی علیہ السلام ته الله پاک دغه شاګردان ور نصیب کړي. او زموږ استاد په معاشره کې، زموږ استاد په وطن کې، بلکې په تمام عالمی دنیا کې نبی علیہ السلام د شاګردانو په نسبت باندې د یو جماعت نسبت اطلاق زیات کیږي. د نبی علیہ السلام سره داغي تعلق خلق بیانې، نبی علیہ السلام ته داغي نسبت خلق کوي، نبی علیہ السلام سره داغي تعلق خلق قائموي. داغي ته جماعت اهل بیت ویل شي، هغه ته ډلا او ملګری اهل بیت ویل شي. اهل بیت نبی علیہ السلام څوک دي؟ نن په تمام دنیا کې روافض یو چرچا خوره کړی دا. نن په تمام دنیا کې روافض یو شوشا خوره کړی دا. نن په تمام دنیا کې روافض یو اشتهار خور کړی دي. نن په تمام دنیا کې روافض یو دعوت شروع کړی دي. نن په تمام دنیا کې بلکې د نن ډېر وخت وړاندې دی روافض جماعت د نبی علیہ السلام د اهل بیت په نوم باندې بل دعوت شروع کړی دي. وایي موږ د نبی علیہ السلام د اهل بیت سره تعلق ساتو، زمونږ مینه او محبت د اهل بیت سره دي. موږ اهل بیت منو، موږ د اهل بیت په طریقه باندې ژوندۍ تیرو. زمونږ د مسلمانانو په ذهن کې دا راشي، زمونږ د ناپوهه
مسلمانانو په دې دعوه باندې دوکشي چې هر حقیقت کې د دې روافضو د دې شیعاګانو حقیقت کې تعلق حقیقت کې محبت د اهل بیت سره دي. دیوی من حسین منو، دیوی من حسن منو، دیوی من فاطمه منو، دیوی من علی منو، دیوی من عباس منو رضی الله عنهم. آیا حقیقت کې دې په دې دعوه باندې رښتونی دي کنه په دې خپل دعوه کې دي دروغجن دي؟ دی وی حسین رضی الله عنه په دنیا کې شهادت نوش کړی دي. موږ د حسین رضی الله عنه سره مینه ساتو. موږ حسین رضی الله عنه قرباني ورکړی دا. موږ داغي په شهادت باندې خفایو. موږ داغي په وجه باندې ځان وهو. موږ ځان ټکو. موږ ځان ته سزا ورکو. موږ په ځان وین راولو. موږ په ځان بهوشي راولو. موږ په ځان تکلیف دیرو. موږ داغي د شهادت د وجه نه په ځان باندې غم برداشت کو. آیا په دې دعوه کې دي رښتونی دي که په دې دعوه کې دي دروغجن دي؟ موږ به وګورو چې د دې نوم د اهل بیت استعمالول صحیح دي که صحیح نه دي. آیا په دنیا کې اهل بیت څوک دي؟ آیا په دنیا کې شهید بل څوک شته که نشته؟ آیا د نبی علیه السلام اهل بیت چاته ویلی شي؟ نن زموږ د مسلمان په ذهن کې ولې د اهل بیتو معنا صحیح نه راځي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت چاہتے ویلی شي. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیارلس میری خطاب کی د اہل بیت مبارک اوس وګورو قرآن کریم اہل بیت چاہتا وي. نبی علیہ السلام په خپل سنت کې اہل بیت چاہتا وي. صحابه کرام اہل بیت چاہتا وي. دار واپس شیعاګان اہل بیت چاہتا وي. آیا قرآن د دې په دې خبره کې تایید مرګي کیا کوي کنه کوي؟ آیا دې اہل بیت چاہتا وي په دې مسله کې د نبی علیہ السلام حدیث د نبی علیہ السلام سنت مرګي کیا کوي کنه کوي؟ آیا صحابه کرام جماعت اهل بیت په دې معنی کې دي سره مرګ کیا کوي کنه کوي؟ موږ هغه دین دې منو چې کوم قرآن سره موافق وي. هغه دین دې منو چې د نبی علیہ السلام حدیث سره موافق وي. هغه دین دې منو چې د نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره موافق وي. که چېرې د قرآن نه خلاف وي، د نبی علیہ السلام د سنت نه خلاف وي، د صحابه کرامو د عقیدې نه خلاف وي، دا دین نه دی، دا بی دینی ده، دا اسلام نه دی، دا گمراهی ده، دا حق نه دی، دا باطل دی، دا حق نه دی، دا فساد دی، دا حق نه دی، دا فساد دی، دا ہدایت نه دی، دا گمراهی ده. من به وګورو قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دیارلس پیری د اهل بیت خطاب کوي. اهل بیت په عربي ژبه کې ویلی شي کور والا خلکو ته، په اردو کې ورته اهل خانه وایي، او د مسلمانانو په اصطلاح کې عربي ژبه کې اردو ژبه کې هر ژبه کې اهل بیت هغه چاته ویلی شي چې کوم د کور خلک وي. د کور خلکو ته اهل بیت ویلی شي. اوس وګورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیت اطلاق په چا باندې کیږي؟ قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب کوي، اهل بیت ته دعوت ورکا، اهل بیت د الله او يروا. قرآن کریم اهل بیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیان توي. روافض شیعاګان وای اهل بیت د نبی علیہ السلام بی بیان نه دي. موږ عقیده غلط را د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ولد بی بیان دي. اهل بیت اولنی مصداق دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان دي. اہل بیت اولنی مصداق دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنی بی دا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام بل بی دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام بل بی دا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بل بی دا زینب ام المؤمنین حضرت زینب ام المساکین بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بل بی دا ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. کہ چرګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان اهل بیت نشي موږ اهل بیت اطلاق بیا په بل چا باندې صحیح نه دي. قرآن کریم اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان څه ویل دي؟ نن زموږ د مسلمانانو په ذهن کې مراشي. نن زموږ مسلمان ځان ته موبایل واخلي، په موبایل کې د شیعه ویډیو ولګي، په هغې باندې لیکلي دي چې موږ د اهل بیت سره محبت دي. مسلمان په ذهن کې دا راشي آیا حقیقت کې دا خلک اهل بیت مني؟ اوس اهل بیت څوک دي؟ اهل بیت د نبی علیہ السلام بی بیان دي. اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان دي. د ټول اولنی مصداق د اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بی بیان کې دا غینه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بچو باندې کې. اوس یو سړی وي زما د اهل بیت سره مینه او عموما تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ اهل بیت سره محبت ساتون کې خلک کوئی څوک دي دا روافض دي. حقیقت کې دا خبره غلطه ده.
اهل بیت نبی علیہ السلام د کور خلق په یو جماعت کې په یو جلسه کې په یو پروګرام کې په المؤمنین زمونږ د مسلمانانو مور هغه مور چې د هغې براءت د هغې صداقت د هغې پاکي د هغې رښتینوالی قرآن بیان کړی دی او په یو پروګرام او په جلسه کې په هغې باندې براءت تبرا کېږي په هغې باندې لعنتان کېږي نو موږ وایي د اهل بیتو سره ستا مینه نه ده بلکې ستا د کفر سره مینه ده ته وایې زه مسلمان یم موږ وایي ته څوچه کافر یې ته وایې زه مسلمان یم زه نبي علیه السلام منم موږ وایي صحابه چې نه مني بیا هم کافر یې موږ وایي د صحابه کرامو تکفیر کې کافر یې لکه نن سبا روافض دي د هغې په مجالسو کې عموما د المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په باره کې ډېر زیاتې ګډې وډې ویلې کېږي نو موږ مسلمانانو ته اول اهل بیتو معنی پېژندل پکار دي اهل بیت څوک دي د نبي علیه السلام بیبیانې دي 11 بیبیانې کړي دي دا زموږ د مسلمانانو میندې دي چې چېرې دا اهل بیت نه شي نور اهل بیت نشته دویم نمبر د اهل بیت اطلاق کېږي د نبی علیه السلام په بچو باندې نو د نبی علیه السلام بچي یوازې فاطمه رضی الله عنها نه ده ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د اشان نور بیبیانې اول بیبیانې دي د هغې نه بعد د نبی علیه السلام بچي دي د نبی علیه السلام څلور لوریانې یو حضرت زینب رضی الله عنها دویم حضرت ام کلثوم رضی الله عنها حضرت رقیہ رضی اللہ عنها او حضرت فاطمه الزهراء رضی اللہ عنها نن زموږ د مسلمانانو په ذهن کې چې د شیعاګانو کومه ډرامه وي کومه خاکه وي هغه زموږ په ذهن کې راځي د مسلمانانو زموږ په خپل ذهن کې د اسلام او د نبي علیه السلام د سیرت او د نبي علیه السلام د بچو تاریخ نه راځي د نبی علیه السلام لوریانې څلور دي د درې لوریانو نومونه عموما چاله نه ورځي رقیہ ام کلثوم حضرت زینب رضی اللہ عنہم دا نبی علیہ السلام درې لوریانې وي دا نومونه چاله نه ورځي حضرت فاطمه رضی اللہ عنها دا نوم زموږ مسلمانانو ټولو له ورځي دا وجه څه ده دا موږ د شیعاګانو تاریخ کتلی دا وجه څه ده موږ د شیعاګانو درسونه اورېدلي دا وجه څه ده موږ د شیعاګانو جلسې کتلي دي دا وجه څه ده موږ د شیعاګانو رواجونه کتلي دي دا وجه څه ده موږ د شیعاګانو د اخلاقونه موږ د شیعاګانو د درسونو نه موږ د شیعاګانو د تربیت نه موږ د شیعاګانو د تاریخ نه موږ د شیعاګانو د جلسو نه موږ د شیعاګانو د فضول جعلي تاریخ نه متاثر یو او هم کتلي د نبی علیه السلام درې زامن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت طیب رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام زامن دی اہل بیت اطلاق کیږي اول په بیبیانو بیا په بچو دا غي نه بعد پنوسو باندې کیږي موږ د نبی علیہ السلام زامن نمونه نه راځي حسن نوم راځي حسین نوم راځي محسن نوم راځي د نور بچو نمونه موږ نه راځي ٹھیک تھا نبی علیہ السلام شاگردان د نبی علیہ السلام اهل عیال زمون سر بچشم زمون د سرونو تاج دي لیکن داسمنا چې باز منی او باز نه منی داسمنا چې باز منی او د باز توهین او تحقیر کې دا د مسلمانې علامه ده په اتفاق د امت مسلمه سره تمام تفاسیر دا واقعا ذکر کړي تمام تفاسیر دا مسله ذکر کړي چې کوم سړی د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک ګستاخی او بے ادبی کوي دا سړی کافر دی یو سړی وي زما د اهل بیت سره مینه ده موږ اهل بیت څوک د نبی علیہ السلام بچي د نبی علیہ السلام اهل عیال نبی علیہ السلام صحابه کرام ټول د نبی علیہ السلام دا د اسمان ستوري دي نبی علیہ السلام یو پیرا رب العالمین نه تاسو کو حدیث د مشکات دي نبی علیہ السلام فرمایي ته الله رب العالمین نه تاسو یا الله زما د صحابه کرام اختلاف دي د دې اختلاف مبارک کې زسوکم نبی علیہ السلام فرمایي ما رب العالمین چې ستا صحابه دا ما تداسلی لکه اسمان ستوري د هر ستوري خپل رڼا ده د حدیث قدسی دی الله رب العالمین فرمایي چې دا داسې دي لکه د اسمان ستوري هر ستوري رڼا کوي د بعضې ستوري رڼا ډېره ده د بعضې کمه ده لیکن رڼا ټول کوي بیا نبی علیہ السلام په خپله باندې وفرمایل اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه کرام دا پشان د ستورو دي چې کوم پسې تاسو روان شي تاسو به هدایت ته ورسېږئ
او دا خبر تاسو ته په ذهن کې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردان اول صحابینا تر اخر صحابي پوری هر صحابي د ادب احترام محبت د ذکر خیر کول د ایمان علامه ده او کنه یو سړی وي چې د ټول صحابه منم لیکن ابو سفیان رضی الله عنه نه منم منګوي مسلمان نه یو سړی وي د ټول صحابه منم لیکن سید امیر معاویہ رضی الله عنه نه منم منګوي مسلمان نه یو سړی وي ټول صحابه منم لیکن مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه نه منم منګوي مسلمان نه ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه منل دا ضروری دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه کرام سره محبت ساتل دا ضروری دي عزتمندو اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور خلق دي بل جمعه کې ان شاء الله موږ تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بچو حضرت سید الشهداء حضرت حسین رضی الله عنه او حضرت حسن رضی الله عنه چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسیدي د فاطمه رضی الله عنها بچی د حضرت علی رضی الله عنه د دې بچی آیا د دې دا تاریخ آیا د دې دا زندگی آیا د دې دا قربانی دا داسې وا لکه څنګه چې شیعاګان بیان آیا دا داسې وا آیا منگا د دې حسین رضی الله عنه حضرت حسن رضی الله عنه یا د دې نور صحابه کرام سره آیا زمون د اهل سنت والجماعه من اشتک نشتا د دې په اړه کې زمون ثابت دی نن خو دنیا کې دا یو مجلس چلیږي شیعاګان چې کله لسم محرم راشي نو په دې باندې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت کیسې کوي او قسم قسم ډرامې کوي آیا په دنیا تاریخ کې نور شهدا تیر شوي دي کنه د نبی علیہ السلام زندگی کې 200 یو کم شپېته صحابه شهیدان شوي دي د بل صحابي نوم نه چې دا شهید شوي خو معلومیږي دا چې نور صحابه ته نه مني یا د نبی علیہ السلام نه بعد خلافت راشده دور کې د صحابه کرامو 50 کاله خلافت کې او 20 صحابه کرام شهیدان شوي دي او 20 یو شهید ذکر نه کی د نبی علیہ السلام صحابي شهید یوازې حضرت حسین رضی الله عنه حضرت حسن رضی الله عنه هم شهید شوي دي داغه تذکرہ نه کی حضرت علی رضی الله عنه هم شهید شوي دي داغه تذکرہ نه کی حضرت حمزه رضی الله عنه چې وجود 12 ټوکړي شوي دي 12 داغه تذکرہ نه کی د نبی علیہ السلام اولنی صحابي حضرت سمیہ رضی الله عنها په اسلام کې اولنی شهید را داغه تذکرہ نه کی حضرت عمار رضی الله عنه د پلار حضرت یاسر رضی الله عنه اولنی شهید دي داغه تذکرہ نه کی اسلام تاریخ ټول قربانو ډک ټول شهادتونو ډک څه چې صرف د حسین رضی الله عنه تذکرہ کې او باقي مجالس کې د نور صحابه کرامو توحید تحقیر کې حقیقت کې د استاد کفر نه خدا حضرت انس رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اختارني الله رب العالمین زما انتخاب کړی دي واختار لي اصحابي الله پاک زما د پر صحابه کرام انتخاب کړی دي واختار لي اصحابي زما د پر سرګنه انتخاب کړی دي وسياتي قوما یو قوم بدا سراشتي يسبونهم چې دي صحابه کرام پسې وکنځلې کوي وينقصونهم او دي پسې وبد رد وي د دې تحقیر وکي د دې توهین وکي دي پسې بس پکې وي نبی عليه السلام فرمایي تاسو به دې سره څه کوي فلا تجالسوهم دې سره بنکې نه ولا تشاركوهم شرکت کو سر نه کوي ولا تواکلوهم دې سره خوراک نه کوي ولا تناکحوهم دې سره نکاحونه نه کوي ولا تشاربوهم دې سره تاسو بسکل نه کوي ولا تجالسوهم مجلس بو سر نه کوي اوس دغه خلق نن ناغلي دي صحابه کرام پسې بدر دي وای زمونږ د صحابه کرام سره مینه پکار صحابه کرام تاریخ من تفکا دي چې کم از کم موږ د صحابه کرام د قربانونو څخه خبر شو چې آیا صحابه کرام د نبی علیہ السلام څنګه خادمانو الله رب العالمین دي موږ او تاسو ته په حقيقي معنی کې د صحابه کرام سره مینه محبت نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الله پاک زمون د ټول ګناهونه معاف
من ټول ته د نیک عمل توفیق راکړي زمونږ د ټول صحابه کرامو سره مینه محبت نصیب کړي الله پاک موږ ټول د صحابه کرامو د بی ادبین او ساتي زمونږ د دین اسلام سره مینه پیدا کړي الله پاک زمونږ د دین او د دې وطن حفاظت وکړي نن زمونږ په دې وطن کې په مختلف علاقو کې خصوصا په دې ورځ کې هنګو طرف ته کوهاټ طرف ته پړچینار طرف ته په دې علاقو کې خصوصا په کراچۍ کې نور په بعضي علاقو کې شیعاګانو ډېر بدحال شروع کړی دي او زمونږ د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د خادمانو ډېر سپکاوي او هغوی پسې ډېر بدرد وي اسلام د نبی علیہ السلام د سنتو سپکاوي کوي د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سپکاوي کوي الله پاک زمونږ په دې وطن کې امن راولي زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي زمونږ په دې وطن کې داسې خلق پیدا کړي چې کم از کم زمونږ د دې وطن زمونږ د دې اسلام زمونږ د عقیدې زمونږ د مذهب چې څومره خلق دشمنان دي امن ته نقصان نه کوي او هغوی ته زنځیر واچي هغوی ته پټۍ واچي هغوی ته په خولو کې تالي واچي او دا سپي چې زمونږ د صحابه کرامو پسې غاپي دوی ته په خولو کې تالي او زنځیر واچي الله پاک زموږ په دې وطن کې داسې مشران راولي او زموږ په دې وطن کې اسلام او د نبی علیہ السلام د سنت او قانون راولي الله پاک موږ ټول ته په دې خپل دین عقیده د اهل سنت والجماعه مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي من په دې محله کې ډېر ملګري بیماران دي یو ملګری دعا درخواست ته زنانه د ډېره سخت بیمار ده نور څومره بیماران دي بعضې ملګري بیماران جمع کې شرکت کړي دي الله پاک ټول مسلمانان بیماران روغ جوړ کړي څومره مسلمانان چې وفات شوي الله د ټولو بخښنه وکړي دولت حاجي صاحب زمونږ د جمع ملګري جماعت چانده کې تقریبا 40,000 روپۍ چانده کې اخلاص کړي دي روکې چې الله پاک دا چانده په خپل دربار عالی کې قبول کړي زمونږ د جماعت تعمیر روان دي دې وخت پورې تقریبا من سره د جماعت خرچه 31,95,000 تقریبا 2 लाख روپۍ خرچه په جماعت باندې وشوه او دې وخت کې موجوده تقریبا 15 लाख روپۍ موږ سره پرتی دي دوی چې الله رب العالمین زمونږ د دې جماعت چې چام په چانده کې اخلاص کړی دي دغه ټول اخلاص په خپل دربار عالی کې قبول کړي څومره ملګرو په کې تر دې وخت پورې خدمت کړی دي کار کړی دي الله پاک د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي څومره ملګری مزید د خدمت او د کار اراده لري چاندي ورکړي الله پاک مال جان زندگی عمر رزق کې خیر او برکت واچي الله زموږ د جماعت په خوشاله سره اختتام ته ورسي تمام ضرورت خپل دربار عالی نه پوره کړي د هر غم پریشانی مصیبت امتحان نه موږ ټول ساتي زموږ د دین است مرګور په زړونو کې چې څومره جایز مرادونه الله د خپل دربار عالی نه پوره کړي اجي سي ته دوه کې مانځه د پاره موږ ته اجره فارغ کړی دا الله پاک دا قرباني په خپل دربار عالی کې قبول کړي څومره ملګری زموږ په جمع کې شرکت کړي د نور محلو نمرازي الله قدمونه د نیکه په تل کې واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین